أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مخکې آیاتونو کې تذکره د دې وایه چې ځمکه زما فراخه ده، په یو ځای کې کار نه کېږي، تا باندې پابندي ده، نو بل ځای ته لاړ شه چې هلته کې کار وکړې. که ستا په ذهن کې دا خبره چې هلته کې به لاړ شم نو مړ به شم، نو هر یو سړی مړ کېږي. که لاړې نو هلته کې الله رب العزت بدله دنیا کې هم ځای درکړي، او که دنیا کې میلاو نشي نو آخرت کې بدله الله جنت درکړي. په خبره باندې مسله باندې په توحید باندې کلک ودرېږه، ټینګ شه. ذهن کې که ستا دا خبره راځي چې زه لاړ شم نو خورم بس، الله وی دې زنده سرو ته ګوره څومره چې دي الله رب العزت هغې له رزق ورکوي نو تاله به هم درکوي. څوک پکې داسې نشتی په دې زنده سرو کې چې هغې ځان سره خپل خوراک ګرځوي، الله وله دغسې ورکوي. بیا مسله د توحید ذکر کوله، دلایلو اسمانونه ځمکه چا پیدا کړله، نو دی وی الله. نور سومۍ چا مسخر کړلی، په کار کې لګولنی، نو دی وی الله. نو دغسې الله رب العزت اختیارات د الله دی. رزق ورکول فراخ کول د الله کار دی، تنگول هم د الله دی. الله هر شي باندې پوهه دی، قدرت والا دی. دارنګه که تپوس ته وکړې د اسمان نه دا اوبه څوک راوروي، دا ځمکه په هغې باندې څوک را ژوندی کوي، نو دی وی الله. نو وایو الحمدلله، تا زما مسله ومنله، زما خبره دې ومنله. دغه مسله د توحید خو زما بیانو دا خو تا په خپله باندې وکړو، لیکن چې ته ورته ګورې دی به دا خبره کوي، لیکن اکثر خلک بیا هم د عقل نه کار نه اخلي. خبره دغه کوي نو دا ومانه که نه چې ته وې الله خالق دی، الله رازق دی، الله او باران را ورونکی دی، الله ځمکه را ژوندی کوونکی دی، الله د ځمکې نه فصلونه راویستونکی دی. نو دا خبره خو زه کوم، دا زما مسله ده، دا تا ومنله. نو اوس د هغې الله خبره ومنه، په هغه د الله وحدانیت ومنه، ایمان راوړه، عمل صالح وکړه. لیکن اکثریت چې ګورې چې هغه بې عقله دي وي. اوس د آیتونو کې تذکره د دې کوي دا ژوند دنیوي دی، نو دا فانی دی، دا خو لهو لعب دی، دا خو مذاق او لوبې دي، دا خو داسې دی لکه د وړو ماشومانو هغه لبې چې هغې لوبې کوي، ځان له کورونه جوړ کړي، او چې کله بیا رخصتېږي د هغه ځای نه ختم روانېږي، د لوبو ټیم ختمیږي، نو هر څه للتې ورکړي او هر څه ټسټه پاس کړي. دغه دنیا ټوله دغسې ده، یو وخت پورې دا به چلیږي، د یو نمبر دی بیا پې د بل دی، آخر کې به داسې وشي دا ټول به هر څه الله اجړه کوي، ټول به ختم کړي. رستو یو ژوند دی، آخرت دی، هلته کې کور د آخرت چې دی په هغې کې ژوند هغه ژوند دی. د دنیا دا څه ژوند دی، ستړی ژوند دی او د تکلیفونو ژوند دی، کله یو شان دی او کله بل شان دی. هلته کې به خوشحالي چې چا ایمان راوړلی او عمل صالح کړلی، نو هغه ژوند هغه پکار دی چې هغه صحیح ژوند دی.
الله رب العزت ته هغه صحیح ژوند هغه زمونږ نصیب کی. دنیا کې چې کله ګوره خلق په کشته کې سواری نو چې کله په کشته کې رواني کشته اوبو اخوا دیخوا کی نو الله ته आवाज کوي خالص کون کی الله لره د بلنه بل چاته आवाज نه کوي وای دې چې د بل چا پکې نه رسی د بل چا اختیار پکې نشتی هغه یو الله بچ کولای شي. نو فلما نجاهم الى البر وای الله وی چې کله ولمنګه وچو بیتا نجات ورکو نو بیا دې الله سره نور شریکان کوي. بعض خلک داسي چې هغه په خپل خبره باندې الته کې چې کوم خبره کړو په سختۍ کې هغه خبره هغه بیا یاد ساتي او دا انسانیتوم ده دا وفاداریم دا چې کله په سختۍ کې تعالی چا لاس درکو نو بیا په راحت کې هغه بیا څوک هېري نه نو چې په سختۍ کې تا الله ته आवाज وکړو الله بچ کړي نو وس دا الله خو معنا کنه نو انجام دا شي چې داخله بیا انکار شروع کی نو الله ویزا فائدې واخلې دنیا کې لګي زرد پته وته ولګي دارنګه دو حرام تذکرہ کوي غیر چاپیر خلق په بدامنۍ کې دي او حرم والا مکه والا هغه په خاپ امن او امان کې دي غیر چاپیر خلق تختول کېږي خلکو باندې ډاکیا چول کېږي او دلته کې حرم ده نو داغي په وجه باندې داخلك په امن ده خوراکونو په لحاظ سره چې ګورې نو هر قسم خوراکونه میلاویږي او بیا دی په باطل باندې ایمان راوړي د الله د نعمتونو ناشکری کوي نو وای سوګ د غټ ظالم دا چانه چې الله باندې درو جوړي د حق تکذیب کوي نو داغه سے بیا کم پکار دیں الیس فی جہنم مسوى للکافرین وای نور پسې اخر کې آخری آیات وای چاچه کړهو وکو زمنګ د دین په باره کې د دین د پاره نه الله وای زبو ته لاري اوخم لاري بوته آسانی کم علم بول ورکم دلائل بوته ازدکم دا تذکرہ کوي الله د محسنانو ملګری دی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب او نه دا ژوند دنیوي مگر لوبي دي مگر مذاق دی او لوبي دي لهو ولعب دي بعضی سيزونه داسي چې پای کې وختي طور باندې سړی ته پکې خوشحالي میلاو شي او بعضی داسي چې پای کې خوشحالي د سره اډوینه خزان مشغوله کولی وان الدار الاخره لهي الحيوان یقینا کور د اخرت چې ده خامخا هغه د ژوند هغه ده اصل ژوند هغه ده د دنیا دا بس ژوندۍ دا خو کمزور ژوند ده فاذا ركب لو كانوا يعلمون کچری داخلك پوی ده فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين کله چې داخله سوارشي په کشتۍ کې دعوا الله نو आवाज کوي الله تعالی بلی الله لرا مخلصین له الدين خالص کون کی الله لرا د بلنی فلما نجاهم الى البر کله چې موږ نجات ورکو دی لرا وچو بیتا اذا هم یشرکون په واقع داخله د الله سره نور شریکان کوي چې کله د کشتینا د داغه دریابنا د چپونه بچو راغه ویال دغه ما خو د پلان کې لمن نیول ووي ما هو پلان کې ته आवाज کړو لو ځوان ته می आवाज کړو نو باز خلق الله سره نور شریکان کوي بل ځکه وای فمنهم مقتصد کله چې دی په کشته کې گیر شي نو بیا الله تعالی کوي مخلصین له الدين التم وای نو بیا وای فمنهم مقتصد بعض خلک داسي چې هغه میان روي اختیارون کوي اکه خبره چې الته کې کړل نو پاغي باندې بیا کله کی ولې الته کې با په سختۍ کې با الله یادو او چې کله سختي لري شي نو بیا بل یادو نو سختي د پاره زیمه او د راحت د پاره بل
اچا پکې وی اذا تکونو کریحتن ادعا لها و کله چې د جنگ خبرې نو ما ته आवाज کوي او اذا حاصل حیث یدا جندب او کله چې حلوا پخ کی نو بیا جندب ته आवाज کوي بیا په کې زهر کړه ما نارنګ د خوراک د پاره یو ځای او چې اخله خبره کوي چرګه خوراک دلته کی کې هغه بل څه کیا چه ا سړیو هندو هغه خزته وی کانا پینا ساڑے گر وی خوراک کا زما په کور کې او بیا چې شپه کې هغه سر انداز کرا کې نو کله چې د سختۍ وخی هغه تعالی ته आवाज کې او چې کله راحت راشي نبی ته په بل طرف باندې روانه الله دې هر کړی فلما نجاهم من البر کله چې موږ نجات ورکو دی لره وچو به ته زام یشرکون پر وقت دې الله سره نور شریکان کوي لیکفروا ناجام داشي چې انکارو کې کفرو کې به ماتیناهم په سبدا چې موږ ورکړل دی لا وليتمتعوا وکړه دې چې دې فائدې حاصل کې فسوف يعلمون زرد چې دې بپوشي اولم يروا ان جعلنا حرما امنا آیا نګوري داخله یقینا ګرځول موږ حرم لرا امن والا حرم کې چې ګورې نه امن دی پکې څوک پکې مرغۍ نشي وشته څوک پکې ونه نشي کټ کوله شینکې پکې څوک نشي کټ کوله واخت نشي کټ کوله دا حرم دی امن والا دی دومره پکې څوک پکې خکار پکې نشي کوله ال دغه خلک دی یو بل سره خبرې چې کوم ډېر په نرمۍ سره کوي جنگ جګړې والته نه کې ال دغه استاد د سر دشمن ورنه نه وت نال دغه هغه په امن دی ال د بول سره وې کله چې هغه زین راوت نال دغه بهر چې اوسره بیا سکه کوو سره لیکن ال دغه دن نشي کوله اولم يروا آیا داخل ګورینا ان جعلنا حرما امنا یقین من ګرځو له حرم لرا امن والا ويتخطف الناس من حولهم او تختول کی خلق د دې د غیر چاپیرا خلق په بدام نه کیږي باغی باندې ډاکی کیږي ال دغه شوکی کیږي او د خلق په امن او امان باندې دي د خوراک په لحاظ سره چې وګورئ نو هم دلته کې هر قسم میوه ملاویږي لګال ته کې ویلو یوجب الیه ثمرات کل شی هر قسم میوه دې تراخ کو دې کیږي هر قسم میوه ملاویږي خلق په امن او امان کې دي ان دې سورۃ قریش کې ویلو لیلاف قریش الافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف پکار دي چې داخله دې اوس خبرو منی د دې رب د دې کور د رب د کعبه چې کوم رب ده داغه خبره دی ومني داغه بندگی دی کوي هغه الله دې له امن ور کړل د یرینا او د لوګي نه ولا خوراک ور کړل او خوراک باندې مال کړلی داغه خبره منل پکاري دی په نور پسې ګرځي اوس نو افا بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې داخله کې ایمان راوړي او به نعمت الله یکفرون او په نعمت الله باندې داخله انکار کوي ومن ازلم نو سو دې غټ ظالم دا چانه افترا الله کذبا چې جوړي په الله باندې درو او کذب بالحق یا تکذیب کو د حق لما جاءو کله چراغ د حق الیس فی جهنم مسول للکافرین آیا نه دا په جهنم کې ټیکانه د پاره د کافرانو ول نه دا دغه ظالم بزی جهنم تا دغه د حق تکذیب چې کې نو د بزی جهنم تا الله باندې چې درو جوړای نو د بزی جهنم تا والذین جاهدوا فینا او هغه سان چې jihad کړي زمون په د دین په بار کې د دین د پاره کړهو کړل دین عزت کړل دین خلق ته خور کړل د دین اشاعت کوي لنا دینهم سبلنا نخامغا او بخایو منغاغی تخپل لاري
لارې به ورته وښایو. لنهدینهم سبلنا خپلې لارې به ورته کولاو کو، لارې دې د نعمتونو لارې دې به ورته کولاو کو، لارې د دلایلو دې دلایل به ورته زده کو، علم لارې دې علم به ورته زده کو. لنهدینهم سبلنا خامخا آسان بکو د تا لارې خپلې د جنت لار به ورته آسانه کو، د دین باندې چې دی رواني د دین لار به ورته آسانه شي، دې باندې به عمل کوي. بعضې خلک د دین لار او ته مشکل ښکاري، موضوع ته مشکل ښکاري، د دین نور کارونه کول دا ته مشکل ښکاري، بعضې خلک یې داسې. لیکن چې کله یو سړی د الله د دین لپاره کړاو کوي، الله رب العزت ورته دین آسان کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الدین یسر، دین آسان دی. قرآن کریم کې الله رب العزت وایي کله وایي فسنیسر لليسرى، آسان بگو دته تل آسانتیا ته به بوزو، آسانتیا ته لار بہت آسان کو، دین بہت آسان کو، جنت لار بہت آسان کو. لنهدینهم سبلنا او کله چې یو سړی په بل لار باندې روان دی، تکذیب کوي، د الله تکذیبی کړل، د الله د آیتونو تکذیبی کړل، الله باندې دروغ جوړ کړنی، نو دا خلق التوی فسنیسره للعسرى دتبا تنگسیات لار آسان کو. دے گران کار بہت آسان ښکاری، غلا بہت آسان ښکاری، ډاکه بہت آسان ښکاری، بل د بی دیني کار دا بہت آسان ښکاری، او دین ته چې ګورې نه هغه ته دین ته ګران ښکاری. دا یې فسنیسر للعسرى د ګرانۍ مشکلات لار بہت آسان کو، جهنم لار بہت آسان کو. ولې ایمان نه راوړی کنه، الله باندې درو جوړی. نو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هغه سان چې کړاوې کړلې مخکې ویلو من جاهد فانما یجاهد لنفسه، سورۃ په ابتدا کې ویلو چا چې کړاو کو صحیح کړاو کو نو د خپل فائدې لپاره کړلې. الله رب العزت بل ذکر وایي یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو تکلیف تیرے مشقت تیرے، نو داسې مشقت وکړه چې سبا دې په کار راځي، داسې کار وکړه کنه سبا یې په کار راشي. فملاقین هغې سره بیا ملاقي کې سبا قیامت کې، نو چې سبا یې په کار راشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا سړی هوښیار دی چې داسې کار کوي چې هغه سبانه کار وته هغې کې ولا پیدا ورکوي، قیامت کې وته پیدا ورکوي. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دا هوښیار سړی دی. نو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هغه کسان چې جهاد یې کړلی، کړاو یې کړلی زمونږ د دین د اشاعت دپاره، د دین د خورولو دپاره، لنهدینهم سبلنا، نو خامخا آسان بکو هغه ته خپلې لارې د جنت، خپلې لارې د دین اسلام، خپلې لارې د توحید د دلایل به ورته زده کړو. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقینا الله د احسان کوونکو سره، یقینا الله ملګری دی د موحدانو. محسن معنی موحد وای، کم چې موحد دی نو الله د هغه سره ملګرتیا کوي، دنیا کې ملګرتیا کوي نو په آخرت کې به هم کوي. ایمان دی، توحید دی، دا یې منل دی. چا چې لا اله الا الله ووی، دا زمونږ تبلیغیان وروڼه دا خبرې کوي، وای د چا چې اولنۍ کلمه لا اله الا الله او اخرنۍ کلمه لا اله الا الله وا ایمان راوړل په دې باندې ژوند تیر کړل، نو چې کله د دنیا نه رخصت یې دنو په لا اله الا الله باندې رخصت شو، ایمان وته نصیب شو، نو دې به جنت ته داخليږي. دغه اصل کال عمرې وای د دنه به د ګناه مطالبه نه کیږي. دا نه چا چې لا اله الا الله وې نو دې به جنت ته داخليږي. یو لا اله الا الله په خله باندې ویل نه دی ګوره، یوازې په خله باندې وی خبره خلاصه ده، نه لا اله الا الله چې مونږ وې نو وس مونږ باندې د الله رب العزت ټول احکام فرض شو، او ټول احکام کو هغه باندې عمل کو. اولنې حکم بګي د مانځه دی وي، نو مونږ ده، دانګي روزه ده، حج ده، زکات ده، دانګي معاشره کې سره اوسېږي هغه کولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په هر عمل کې خپل ولی نال وکیږي.
نو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، نو چا چې کړهو کړل نو دې کړهو سیله بہتا قیامت کې ملاویږي. دنیا کې سیله مغواړه، ما دا کارو کو، ما ګوره دومره بیان نه مې وکړو، دومره درسونه مې وکړو، پکار دی چې مال په دنیا کې سیله راکی. نه، دنیا کې سیله مغواړه، آخرت کې غواړه. صحابه کرامو، بعضې صحابه کرام داسې و چې اول کې هو ډوډۍ بنه ملاوې ده، د ورځې یو ورځ بچته گزاره به کوله، نه په کجورو باندې گزاره به کوله، یو ورځ به ډوډۍ وخوړه نو بل ورځ به بیا خوړه، پر لپو یې ډوډۍ نه وه، د ورځې 2-3 ټیمه نه وه. ناوی د غنمو ډوډۍ پرته ده، سړی خلیګا دی خبرې کوي، وایي پته نشته چې الله رب العزت موږ باندې چې دا دومره فراواني راوسته، دا دومره مال او دولت راکه، دا دومره فراخي چې راغله، داسې نه چې د آخرت هغه بدله موږ له الله دنیا کې راکي، آخرت وران شي. صحابه کرامو هغې سره دا غم و چې داسې نه چې دنیا کې راکي، نه دنیا یا نه ده پکار، دنیا ورځ هر څنګه چې تیرې بشي، آخرت هغه بیا نه تیریږي چې هغه خی نو هغه بیا مزي پکې. وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب، او نه دا ژوند دنیوي مگر مذاق دی او لوبې دی. وان الدار الاخرة لهي الحیوان، یقینا کور د آخرت خامخا هغه دی ژوند یقیني حقیقي ژوند خو هغه دی، دنیا بس ژوند وي. لو کانوا یعلمون، کچره دا خلق پوی دی، فاذا رکبوا فی الفلک، کله چې دا خلق سوار شي په کشته کې، دا الله مخلصین له الدین، را بلی الله لره خالص کوونکی الله لره د بلنی. فلما نجاهم الى البر، نو کله چې الله موږ نجات ورکو دی له وچو به ته ازام یشرکون، نو بیا په دغه وخت کې دین الله سره نور شریکان کوي. لیکفرون انجام داشي چې داخله کې انکار وکړي دا واستنه چې ورکړي موږ دی لا ولې تمتعو، فکار دی چې دې فائدې حاصل کی به دنیا کې لګي. فسوف یعلمون، زرد چې پوه بشي. اولم يروا، آیا داخله ګوري نه، ان جعلنا حرما آمنا، یقینا ګرځولې موږ حرم لرا امن والا، ويتخطف الناس من حولهم، او تختول کی خلق د دې غیر چا پیرنا، فبالباطل یؤمنون، آیا په باطل باندې داخله ایمان راوړي، او بنعمت الله یکفرون، په نعمت الله باندې داخله انکار کوي. ومن ازلم، سو دې غټ ظالم دا اچانک چې جوړېږي په الله باندې دروغ او کذب بالحق، یا تکذیب کو د حق لما جاءو کله چې راغی دته. الیس فی جهنم مسول للکافرین، آیا نه دا په جهنم کې ټکانه ده پاره د کافرانو. والذین جاهدوا، هغه چا چې کړهو کو فینا زمونږ د پاره، لنهدینهم سبلنا، نو خامخا کولاو بکو هغه ته لارې خپلې. وان الله لمع المحسنین، یقینا الله دې د محسنانو سره. سورت ختم شو، سورت کې تشجیع او تبلیغ باندې پاسې دا مسله ورسوي، توحید ورسوي، خلکو ته بیان کړي. سورت کې هلاکت د قارون هم ذکر کو، وغیرہ وغیرہ نور هم ذکر کړه. آخری آیات هم دغه سراغه حاجی بخمونیر سیبو تبلیغیانو مشرو هغه وفات شوی دی، دغه لپاره پکې دعا وکړي. دلته زمونږ بلیو مولانا صدیق امیر سے باندې مشهور دی، منګوره کې ټوپسین اوسیدونکي دغه والد صاحب هم وفات شو بله ورځ، هغه لپاره پکې هم دعا وکړي. الله رب العزت ته د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله رب العزت ته د هغې له جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي، الله دې کامل مغفرت نصیب کړي. څومره نور چې وفات شوي دي الله رب العزت ته د هغې مغفرت نصیب کړي، الله دې تقصیرات معاف کړي، الله دې په جنتونو کې ول عظیمونه ورکړي. اللهم انا علی ذکرک